هغه د وکالت دپاره قاضي اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه د ممبۍ نه راغی د هغه د کیس د لړاولو دپاره. نو هلته کې دوه نقطې پیش کړې وي. لومبنۍ نقطه دا ده چې تاسو په دې واقعه کې وګورئ چې اصل مجرم څوک دی. اصل مجرم علم الدین شهید نه دی، اصل مجرم راجپال دی. د جرم ابتدا راجپال کړې ده. علم الدین خو صرف د خپل پیغمبر د عزت دفاع کړې ده. نو تاسو وګورئ که چېرته په عدالت کې د راجپال خلاف عدالت ته کیس راغلی نو تاسو هغه لا سزا ولې نه ده ورکړې؟ که راجپال له تاسو سزا ورکړې وه نو غازي علم الدین ته د سزا د ورکولو ضرورت نه. دا قانون په پاکستان کې پاس شوی دی په 1974 کې. په پاکستان کې په 1974 کې 295C هغه پاس شوی دی او تر ننه پورې 1300 کیسونه هغه رجسټر شوي دي د توهین رسالت. او په هغه 1300 کیسونو کې یو ملزم ته هم سزا نه ده میلاو شوي. نو اوس په داسې وخت کې چې کله په هغه وخت کې د انګریز د عدالت نه د مسلمانانو دا توقع نه وه چې یو عاشق رسول ته به انصاف ورکي، دقسې په دې وخت کې هم د عدالت نه دا توقع کول دا بېځایه دي چې ګنې دی به یو عاشق رسول ته انصاف ورکي. په دې وجه غازي فیصل په کمرې عدالت کې دننه په هغه قادیاني باندې حمله وکړه او هغې قتل کو. دا د دې خبرې دلیل دی چې د پاکستان د عوامو دا مخامخ چې کم جج او قاضي ناستی په ده باندې اعتبار نشته. که په ده باندې اعتبار وی چې دی به د حق او د انصاف فیصله وکړي نو غازي فیصل به چرته هم په دې قادیاني باندې حمله نه کوله. خو دا حمله دا د دې خبرې دلیل دی چې د پاکستان د عوامو په دې عدالت باندې اعتبار نشته دی. او دا مسله په هغه وخت کې هم راغلې وه چې کله ملک ممتاز حسین قادری حمله کړې وه په گورنر پنجاب سلمان تاثیر باندې. هغه وخت کې هم دا خبره مونږ کړې وه که چېرته عدالت په هغه وخت کې چې کله سلمان تاثیر دې قانون ته قانون د ناموس رسالت چې کوم قانون دی دې ته کالا قانون ویلو، که په هغه وخت کې عدالت دله سزا ورکړې وه چې داسې یو قانون چې د پاکستان مشرانو په هغې باندې دستخط کړی دی او دی هغې ته کالا قانون وایي او هغه ته سزا میلاو شوې وه، سلمان تاثیر ته سزا میلاو شوې وه د عدالت د طرف نه، نو ملک ممتاز حسین قادري ته به دا موقع نه وه میلاو شوې. دا موقع ورته ولې میلاو شوه؟ د پاکستان د عدالتونو د رویې په وجه باندې چې یو طرف ته یو عاشق رسول چې د هغه صرف 2 ورځې شوي دي چې عدالت ته جیل ته تللی دی، په 2 ورځې کې د هغه 2 ځله پیشي وشوه. د دې قادیاني دا کیس د 2 کالو نه چلیږي او په 2 کالو کې د ده هېڅ پیشي نه ده شوې.